لاس خځې سره ملاول لکه د موږ معاشره کې اوس دا وبا عامه شوې ده، ملایان هم پې مبتلا دي. نو چې سلام کوي د ښځو سره سړی، نو سلام به په خولې کوي او جواب به په خولې هلي، لاس به نه ورکوي. قسم دې زموږ ښکلی پیغمبر وایي چې کوم سړی د داسې ښځې سره لاس میلو کړي چې د ده ورسره نکاح کړي، د دې نه دا غوره ده. هغه تکلیف پې ښه دی چې اوسپنې میخ د سړي په سټ په کوپړې کې لاړ شي. هغه عذاب او تکلیف چې د اوسپنې د میخ پتلو کې د ده په دماغ کې ټکوالی کېږي، هغه آسان دی د هغې عذاب نه چې کوم عذاب د ده په لاس ملاوېدو باندې په ده راځي. زموږ ښکلی پیغمبر پاک خدای پیدا کړو او د هېڅ قسمه د غلطو د دغه ګمان هم پې نه راځي. هغه چرته پردی ښځې سره لاس نه دی میلاو کړی. که اسلام به هم راوړو ښځو، نو دې ته د اسلام بیعت وایي، نو صرف په زباني خبرې به وي، نو هغې به د اسلام خبره وکړه، لاس یې ښځو سره نه دی میلاو کړی، بغیر د خپلې ښځې نه او بغیر د خپلې وینځې نه. نو لاس میلاول پردو هغې ښځې سره، که د تره لور دي وي، که د ماما لور دي وي، که د ترو لور دي وي، کروندار دي وي، خو چې ستا ورسره نکاح کیدی شي، هغې سره لاس میلاوېدل بند دي. که ستړي مشي کوي نو په خولې دې کوي، او که جواب هم ته ورکوې نو په خولې به جواب ورکوې. د کافرانو ګورې دا کوشش ده او زموږ د لیډرانو په واسطه هغوی کامیاب دي، او د حاکمانو بی دینو د وجه نه چې ښځه ازاده شي. دا همیشه چې فتنه په قوم کې راځي که نه، نو هغه په غوړ زیړه او په خوږو الفاظو راځي. د جمهوریت په نوم، د حقوق نسوان په نوم، او د ازادي نسوان په نوم، او د انتها پسندۍ خلاف، او د روشن خیالۍ په نوم. روشن خیالي معنا دا ده چې ښځې دې روزي بار ته، او انتها پسندي دا ده چې پرده پې مه کوئ، او جمهوریت دا چې ښځه او سړی د یو شان بازار کې ګرځي، او په نوکرو په نوم باندې. نوکري بنده نه ده د ښځو، خو سره د حیا او پردې نه روانه، که داسې کار وي چې د ښځو سره مناسب وي او حیا پرده پکې، نو نوکري کولی شي، مزدوري کولی شي. خو د سړو سره آزاد اختلاط، د سړو سره په یو ځای کرسۍ ناسته او سړو سره یو ځای ازادي کول او خندا کول، شریعت دا بند کړی.